ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنها فرمای نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ د سحر مونځ وکړو او د کور نه بهر ووتو او نبی علیه الصلاۃ والسلام د اشراق د مونځ نه پس راغی وایي زه خپل په هغې ځای باندې ناست وم مونځ مې سحر چې وکړو تر هغې وخته پورې ناست وم کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دوباره راغی ما ته د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام وویل چې ته لا تر اوسه پورې د سحر نه ناست دی په کوم حالت چې ما پرېښی وي ما ورته وی او د الله رسوله سحر نه ناست یم تر اوسه پورې نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل لقد قلت بعدك 4 کلمات 3 مرات ما 4 کلمات ادا کړل درې ځله ستا نه پس لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن که چېرته زما هغه کلمات چې 4 دي او 3 ځله مې ادا کړي دي هغه په وزن کړی شي په تله کې ستا د هغې کلماتو سره چې سحر مونځ نه پس ناسته وي او ته اوسه پورې تا ذکر کو نبی علیه السلام فرمایي زما هغه کلمات په ستا په هغې کلماتو باندې غالبه شي یعنې دې نه دا پته ولګېده چې بعضې کلمات بعضې ذکر هغه دومره جامع وي چې الله رب العالمین په هغې باندې ډېر اجر ورکوي او د وزن په اعتبار سره هغه ډېر درنې وي نبی علیه السلام ورته بیا هغه کلمات وښودل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته دا 4 کلمات دي او 3 ځله سحر ویل نبی علیه الصلاۃ والسلام وی دا د ډیرو ذکرونو نه ډیرو کلماتو نه غوره دي موږ تاسو له پکار دی چې کله د سحر مونځ وکړو نورو ذکرونو سره مسنون اذکارو سره دا ذکر هم ادا کوو چې په دې سره الله رب العالمین زمونږ نامه اعمال د نیکونه ډک سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته دا کلمات یادول د دې معنی باندې ځان پوه کول او بیا دا روزانه خپل اذکارو کې شاملول